لکان خو بانه غواړي. یقینو که هغه پخوا یو سړی راغی او د شرابو دکان کې وی ماله د 1 روپۍ شراب راکا. دکاندار ورته وی د روپۍ به څه شرابي؟ هغه وی ماله په دې تلي باندې ساس کې وکړه چې صرف هغه ساس کې زما بانه پوره شي، نور نشه ما کې خپله ډېره ده. زمونږ په دې خلکو کې په خپله دي رضانه مفتیان دي او قاضیان دي، دي ځان له په خپله مسلې جوړوي، خو دې له خو بانه پکار ده. هغه پخوا هغه یو څو ساده خلک وي، هسې د عبرت یو کیسې ده. نو وی هغه چا ورته وی چې هلکه مونږ خبر شوي چې تاسو باندې هغه شپه پیښه شوې وه، هغه ښه شپه چې ورته وایي، نو تاسو پکې څه وکړو؟ هغه وی یاره هغه شپه را باندې پیښه شوې وه، خو داسې حساب کتاب و چې د هر چا دپاره یو سوال کولو قبلېده. نو مونږ خو زامنو زمونږ مور کمزورې وه، نو مونږ دا سوال وکړه چې یا الله پاکه زمونږ دا مور ځوانه کې ځوانه، یا الله د دې مور د لاسو خواږه هم یادېږي دا ځوانه کې. نو وروره وي مور ځوانه شوه، چې ځوانه شوه نو وي زمونږ ښځو په ځان راکېښودې چې خدای هم وی خو باسه دا هم څه ووی. د خواښې نه خلک اور کې ولاړي، د دې نه په دې بوډیوالي باندې یقین وکړه زمونږ دپاره جهنم، نو چې دا هم راته ځوانه کړه. نو وي چې د هغې نمبر د سوال راغی، نو هغې وی چې یا الله پاکه بوډه که د هغې نه په کته بوځې کم پوزیشن کې چې وه، نو دا بوډۍ د هغه پوزیشن نه نور هم په کته کې، نو روی بوډۍ ډېره زیاته خرابه شوه. داسې شوه چې د هغې نه بس سمه د لاسو نه بیده. نو بیا مې د خور نمبر راغی، نو وی خور سوال وکړه چې یا الله پاکه زما دا مور په هغه زوړ پوزیشن کې چې په کم باندې وه، نو وی ایله زه یې لراله، وی مونږ باندې شپه پیښه شوې وه، خو مونږ مور اوږدوله لنډوله ځوانوله بوډۍ کوله، نو وی مونږ پکې څه ونه کړو. زه وایم ملا نو هم دغه لبتې جوړه کړه، دا ناپورې د اجرې تعلیمي نشته چې بس خو تراویح دې خوا شوې او اخوا شوې، سنت شوې واجب شوې او ټوله روژه په دې طریقه باندې تېره کړه، نو څه پکې ونه کړو. په کار دا دې ګوره چې زما د وجه نه یو سړی د عبادت نه پاتې شي، که زه دا به څومره لوی ګناه وي چې زه په دې مصله ولاړ یم، زه سودخور یم او زما د وجې یو سړی د جومات نه بندېږي، په دې هم زه نیولی او ګناهګار یم. په کار دی چې ځان سم کم. زما د وجې نه چې زه فلمونه ګورم، زه ډانسونه ګورم، زه هلکان ساتم، زه 2 نمبر کاروبار کوم، زه مثال ګیج او پیمانه د تیلو کمه ورکوم او زه ملا یم او زه امام یم، نو زما د وجې نه چې د دین نه خلک مړېږي، د جومات نه خلک مړېږي، زه پې ګناهګار یم. په کار دا دی چې زه اصلاح وکړم. نو بیا چې زما د وجې نه چې زه ورته ویم، زه ورته ګوره دا د یو څیز اهمیت کمول دي، د عبادت اهمیت کمول دي. مونږ مشران عالمان صاحبان هم بعضې داسې چې هغې داسې باسونه او داسې خبرې کوي چې د مانځه او د سنه او د تراوو نه او د نفلو او د سنتو نه د بندړه موړ شي بیا، او هزار ګناه به د هغې په غاړې سوچ پکار دی. دې زمیندارو ته دې عوامو ته ساده خبره پکار ده چې رور په دې تراوو کې ثواب دی او که ګناه دی. نو که ګناه وي نو ورته ووایه چې رور ګناه دی دا کار مه کوئ، او که چېرې ثواب وي نو ورته وایه چې ګورې پرې یې نه دی. صحیح ده. پښتون قام دا شته اختلافات ډیر دي، دا شته دشمنۍ ډیرې دي. په کار دا دي د علماو دپاره چې د اتفاق او د ورورولۍ پیغام ورکوې، دا نه چې ته وله دا پیغام ورکوې چې زما دا ډله چې کوم ده دا د نوح علیه السلام کشتۍ ده، دا بچ ته او نورې ټولې ډلې چې دي دا د جهنم ډلې دي. نو د هغې په مازغو کې دا کینی چې دا کوپار دي، که د دغې ډلې سړی دې مړ کو، د مخالف ډلې چې دا ده پکې یم دا نه ردې نه چې دا کم مخالف دي، نو د 100 شهیدانو ثواب دی. دی پکې ورته ویلي وم یا دا ورته ویم، نو دا کار دی یاره. هلکه د ورورولۍ پیغام، د مینې پیغام، د الله ته د نږدې کېدو خلک را نږدې کې. نبی علیه الصلاة والسلام مې نفرت مه خوروئ، محبت خور کې. ما راته وی د قرآن د منځ خبره دا ده چې ولیتلطف، دا د قرآن د منځ ټکی دی چې ولیتلطف معنی دا نرمي کوئ، ګزاره کوئ، یو بل سره خیر دی سختي مه کوئ، او بل ولا یشعرن بکم احدا، بله دا ده چې خپله خبره خپله خېټه کې ساته، خپل راز چاته مخ کاره کوه. که تا چاته ووایي چې دغه ځای کې زوی لک ویدن کومه آبه تلي او روانې به یې پکې کړي بیا به یې دلې نه درکوي. که تا چاته ویلي چې پلانکي سره خبره روانه ده ځمکه عالمه، نو که دې ورته ووایي نو جوړ آبه تلي او بیا باډو کېږي نه. که تا چاته ووایي چې دغه کانډر دغه ځای کې علم نه آبه تلي او هغه سړي ته به یې ویلي چې 100 روپۍ به سیوا درکړم او کانډر ماله راکړه،
آتی دی او دا مماتی دی او کارغه لال دی او کارغه دا نور څیزونه لږ دي سړي خلکو را باندې. هغه یو ملګري وی د مونږ بیزا مړه وه، نو بیزا وي ما باړی کې وغورځوله، دا به د روژه کې و. نو بیا راته ښځې وی چې یاره بیزا خو مرداره شوې وه، خو دا پړی خو به رېته راوړی و که نه، ښځې خو دغه غوندي. نو وی چې بیا زه داسې ګنټه دوه پاس لړم، نو وی پړی مې کوته، نو بیزا نه وه. وی بیا راته چا ووایي چې به د کساب تخت ته سار خیږي چې ته چا وړې کساب تاسو. نو دا غوښې لږې دي چې دا مردار دی، خلکو وخوړه چې ته پکې کارغه هم یادوي چې لال دی مردار دی. او دا مې لال دی مې مردار دی، سړی په کلاره کښېنی ردې مجلسونه. دا د نبی علیه السلام د زمانې نه اول هغه بهترین خلک و. صحیح ده، د نبی علیه السلام زمانه پسې وروستو خلک بیا بهترین خلک دی، ډېر لوی خلک و. هغوی په دې باس چې دا کړی دی، جنګ یې کړی دی، یا یو بل سره په دې باندې چیړ ماچیړ کړی دی. دا اوس نه پوهېږم چې دا څه حساب کتاب روان دی، خو دا غلطې خبرې دي. دا سوشل میډیا، دا لوډ سپیکر، دا موبایل، دا د دې دپاره استعمالول پکار دا دي. لکه مثال زه راته وایم بله ورځ دا دی کې څه زنانه راغلې وي، دا د ریپول سره یو ماشوم یې تخته و، دا دی زموږ یو ملګری د هغه زوی و، او ښه وه چې بس موټرسایکل بل وته سړی بار ولاړو، موټرسایکل سټارټ و، خو بس الله ته به نه و منظور. دې شي ته دا دې خلکو ته ووایي چې ویښ شئ. مخکې وخت کې د ما خپل وروره زموږ د کور اوچت کړی و، هغه هلک یحیا نوم یې چې دی، او اوړی او مور یې اپریشن هم کړی و، غوبل جوړ شه په کور کې او بس بهرحال الله ته به نه و منظوره، ماشوم پاتې شو. دا خبره پکار ده چې خلک آګاه شي، خلک خبر شي چې د خپلو ماشومانو حفاظت وکړي. دغه شانته د خپلو ماشومانو د بچو حفاظت وکړي. هر څلورم او پنځم تن چې دی آیسو والا دی، هر درېم او څلورم تن چې دی چرسو والا دی. نو د خپلو بچو ته خیال وکړي، کنی که چرسي پوډري شو او آیسو والا شو، نو یقین وکړه یو ځل به نه مري، بیا به روزانه مري، روزانه به